أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. الفصل الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم. پدې حدیث کې د مخکې حدیث پشان باندې دو بحثونه دي، اول عمومي او دوهم خصوصي. په عمومي بحث کې به د الله پاک په توفیق باندې اته خبرې ذکر کو. اول احوال دراوی، دویم اسماء الحدیث، دریم وجد تسمیه د حدیث، څلورم فضیلت الحدیث، او پنځم شان ورود د حدیث، او شپږم تاریخ الحدیث، اوم مطابقة الحديث مع ترجمة الباب، او بل بحث مرتبة الحديث، او په اخر کې ما هو المقصود من الحديث. احوال دراوی اول بحث د مخکې حدیث په تشریح کې د مخکینی حدیث په ابتدا کې ذکر شوی دی. د مخکې حدیث راویم حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه، او د دې حدیث راویم حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه ده. نو حالات دراوی مخکې ذکر شو. دویم بحث اسماء الحدیث، او دریم وجد تسمیه د حدیث. دا دو بحث به یو ځای ذکر کو. د دې حدیث یو نوم د السنه، ځکه چې په دې حدیث کې د سنت علوم ذکر دي. دویم نوم ده الجوامع. الجوامع ځکه ورته وایي چې په ډیرو جامعو کلماتو باندې مشتمل حدیث ده، چې ایمانیات، عقاید او اخلاق دي. او دریم نوم الاحادیث ده، ځکه چې اجمالاً پکې د احادیثو اسرار عظیمه ذکر شوي دي. او څلورم نوم حدیث جبرائیل ده، ځکه د جبریل علیه السلام واقعه پکې ذکر ده. او پنځم نوم ده حدیث عمره فی باب الایمان. دا خو وجه د تسمیه ته ضرورت نه لري، ظاهره ده. دریم بحث فضیلت الحدیث، څلورم بحث فضیلت الحدیث. د دې حدیث په باره کې علما فرمایي چې هذا حدیث جلیل یشتمل على وظائف العبودیة وفيه کفایة وحده. دا ډیر عظیم شان حدیث دی، په وظایف د عبودیت او د بندګۍ باندې مشتمل دی. وفيه کفایة وحده، د عبادت کوونکي د پاره او د مسلمان د پاره پدې کې کفایت دی. دویم قاضی عیاض المالکی رحمه الله فرمای چې ان علوم الشریعه كلها راجعه الیه ومتشعبه منه. د شریعت ټول علوم دی حدیث تراجی دي، او ټول د دې حدیث شاخونه دي. علامه قرطبی رحمه الله د دې حدیث په باره کې فرمای هذا الحديث يصلح ان يقال له السنه لما تضمنه من جمل علم السنه. دا حدیث د دې صلاحیت لري چې السنه ورته وایي، ځکه چې په دې حدیث کې د علم السنه اجمال موجود دی. ځکه د ټولو احادیث علوم په درې قسم دي. اول المتعلق بالعقائد، دویم المتعلق بالاعمال الظاهره، او دریم المتعلق باصلاح الباطن. او په دې حدیث کې دا درې واړه ذکر کیږي. څلورم بحث، پنځم بحث مرتبة الحدیث، پنځم بحث
مرتبه الحديث د دې حدیث مرتبه څه ده؟ نو شارحینو په دې حدیث باندې تفصیلی کلام نه دی کړی، ځکه چې دا حدیث غریب دی. دا تفصیلی کلام ور باندې نه دی کړی چې دا حدیث غریب دی که عزیز دی او که مشهور دی او که متواتر دی، نو داسې څه نه دی ویلي. لیکن په دې باندې ټول متفق دي چې دا حدیث صحیح دی او معنی د کتاب الله نه مأخوذه ده. دا حدیث لفظا خبر واحد دی. امام مسلم رحمه الله اگر چې د دې حدیث د پاره متعدد طریقې ذکر کړي دي، لیکن دا مرتبه د تواتر حد ته نه دی رسیدلی. شان ورود د حدیث بل بحث په قرآن کریم کې آیات د چې یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤکم. کله چې دا آیات کریمه نازل شو، نو د دې آیات د نزول نه وروسته صحابه کرامو انتهایی احتیاط کولو، حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زمانه د دین په باره کې پوښتنې وکړي، لیکن صحابه کرامو د غلبې د هیبت له وجې بیا هم پوښتنې نه کولې. صحیح مسلم جل اول صفحه 29 فاتحة کتاب الایمان. نو جبریل علیه السلام بیا د انسان په شکل کې راغلو او پوښتنې وکړي. نو جبریل علیه السلام تنبیه ورکړه چې د دین په باره کې پوښتنې ممنوع نه دي. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. البته د لا یعنی پوښتنو نه ځان وساتئ. نو د لا تسألوا عن اشیاء آیات د لا یعنی پوښتنو په باره کې راغلی دی. ما هو المقصود من الحدیث؟ نو ما هو المقصود د دې حدیث نه یو خو تشجيع الصحابه وازاله الخوف عنهم. د صحابه زړورول دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دین په باره کې پوښتنې وکړي او د دوی نه د ویرې لرې کول دي. او دویم ما هو المقصود د دې حدیث نه په امدی حدیث کې ذکر شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتاکم لیعلمکم دینکم. یعنی بل ما هو المقصود من الحدیث تعلیم د دین دی. تاریخ الحدیث بل بحث. په عام روایاتو کې د دې تصریح نشته چې جبريل علیه السلام څو وخت راغلی. البته مولا علی قاری رحمه الله فرمای چې په یو طریقه کې داسې راغلی دي چې بینما نحن جلوس عند النبي صلی الله علیه وسلم فی آخر عمره. او په یو روایت کې راځي چې ان رجلا فی آخر عمر النبي صلی الله علیه وسلم جاء الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دینه معلومیږي چې د جبريل علیه السلام راتلل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر په اخر وخت کې د ټولو احکام د نزول نو وروسته، لکه څنګه چې شاه ولی الله دهلوی رحمه الله فرمایي چې ولما تم الارشاد واقترب اجله بعث الله جبريل في صورة رجل يراه الناس حجة الله البالغة جلد 2 صفحه 210. کله چې ارشاد پوره شو او د پیغمبر علی السلام د وفات نیټه را نږدې شو، نو الله پاک جبريل علیه السلام راولېږلو فی صورت رجل د یو انسان په شکل کې یراه الناس چې خلکو لیدلو. او په تأخیر کې حکمت اجمال بعد التفصیل چې په دې کې په حفظ کې اسانی راځي، همدارنګه د منسوخوالي احتمال ختميږي. اخیری بحث مطابقته مع ترجمه الباب. د دې حدیث مطابقت د ترجمه الباب سره څه ده؟ په ظاهر کې اعتراض راځي چې دا حدیث د ترجمه الباب سره مطابق نه ده، ځکه چې په ترجمه الباب کې کتاب الایمان ذکر شوی دی او په حدیث کې د اسلام او د احسان و غیره ذکرم راغلی دی.
تاسو ورته دو جواب ورکړئ. اول جواب دا دی چې په حدیث کې د ایمان ذکر هم شته او په اجزاو د حدیث کې د هر جز مطابقت د ترجمه الباب سره نه دی ضروری. او دویم جواب ورته دا ورکړئ چې د دې حدیث د ټولو اجزاو مطابقت د ترجمه الباب سره شته، ځکه چې د اسلام او د ایمان په مابین کې تلازم دی او احسان د مکملاتو د ایمان نه دی، او ساعت چې په اخر کې ذکر کیږي نو دا د مؤمن به امور نه دی، مؤمن به دی. دا د الله پاک په توفیق باندې عمومي بحثو اته یا 9 امور پکې ذکر شو. خصوصي بحث د دې حدیث یعنی د حدیث د جملو تشریح. اوله جمله په دې حدیث کې دا چې بینما نحن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم. نو دا د بینما کلمه ظرف ده په معنا د حین من الاحیان سره، یعنی په یو وخت د اوقاتو کې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناستو. ذات لفظ دا لفظ زائد دی د تحسین د کلام د پاره راوړل شوی دی. په صحیح بخاری کې د لفظ د ذات نه بغیر داسې راغلی یومن بارزن للناس. همدارنګه په لفظ د ذات کې دفعه د توهم د معنا مجازی ده چې څوک د یوم نه معنا مجازی یعنی مطلق زمانه وانخلی، نو مطلق زمانه نه د مراده بلکې معنا حقیقی یعنی نهار ورنه مراد ده. لکه عربان وی چې رأیت ذات زیدن اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر. مولانا ادریسی کندهلوی رحمه الله فرمای د دې حدیث په تشریح کې د دې حدیث معنا خدا د اطلع علینا چې راوخته په موږ باندې رجلن یو سړی شدید بیاض الثياب چې تیز سپینواله د جاموي، شدید سواد الشعر او تیز سخت تورواله د ویختوي. مولانا ادریسی کندهلوی رحمه الله فرمای چې ملائکه د نور نه پیدا دي. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمای چې خلقت الملائکه من نور. مسلم کتاب الزهد رقم 2996. او داراغله شخص چون کې ملائکه وا لدی وجه رسول الله صلی الله علیه حضرت عمر رضی الله عنه د دخله پزه طلعو ویلې اطلع علینا چراوخت په منګ رجلن یو سړی شدید بیاض الثياب تیز سپینواله د جاموي. په الثياب کې الف لام عوض د مضاف الیه نه ده، یعنی شدید بیاض ثيابه او ضمیر د رجل طرف تراجه ده. په الشعر کې الف لام عوض د مضاف الیه نه ده، یعنی شدید سواد شعره دلتم ضمیر د رجل طرف تراجه ده، یعنی د جامو سپینوالم ډیر تیزو او د ویختو توروالم ډیر تیزو. مولا علی قاری رحمه الله فرمای چې په دې حدیث کې د سپینو جامو طرف ته ترغیب ده، لکه په بل ځای کې چې ارشاد ده چې فإن خیر ثيابکم البیاض. همدارنګه په دې حدیث کې د طهارت طرف ته ترغیب ده. د قیمتي لباس اهتمام نه دی ضروری، البته د نظافت او د طهارت اهتمام ضروری دی. همدارنګه په دې حدیث کې دی خبرې ته اشاره ده چې د تحصیل د علم د پاره د شباب زمانه زیاته مناسبه ده د ځوانۍ زمانه، ځکه چې د کهولت په زمانه کې عموما د سوء الحفظ شکایت وي. حافظ ابن حجر رحمه الله فرمای چې ملائکه نورانی او طاقتوري دي، نو د نورانیت د مناسبت لوجه سپین لباس مختار کړو او د طاقت د مناسبت لوجه د شدید و سواد الشعر والا صورت مختار کړو، د تور ویختو والا چې ډیر تیز تور ویختو.
لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. مخکې د رجل په تنکیر کې اشاره و دی خبرې ته چې دا سړی اجنبیو، اوس دا بیانوي چې په ده باندې آثار د سفر نو، لہذا مسافرم نه معلومېدلو. حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي چې په لا يعرفه منا احد کې قیاسا ټول حاضرینو ته د عدم معرفت نسبت شوی دی، ځکه چې دا شخص د مدینه اوسیدونکی نو او نه مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې لیدل شوی، او یا قیاسا ټولو ته د عدم معرفت نسبت نه دی کړی، بلکې په مجلس کې د حاضرینو صحابه او د مختلفو حرکاتو او سکناتو په بنا باندې دا خبره ظاهرېده چې هیڅ څوک هم نه پیژني، لکه څرنګه چې د حضرت عثمان ابن غیاس په روایت کې راځي چې فنظر القوم بعضهم الى بعض فقالوا ما نعرف هذا. نو حضرت عمر رضی الله عنه اٹکلن دا خبره نه ده کړې، دی فرمایي یوازې ځان ته د عدم معرفت نسبت ونه کړو، بلکې ټولو حاضرینو د مجلس ته د عدم معرفت نسبت وکړو. وجه مې دوه درته ذکر کړي، یی قیاسن ځکه چې دا شخص د مدینه منورې اوسیدونکی نو او نه مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې لیدل شوی، او یی قیاسا ټولو ته د عدم معرفت نسبت نه دی کړی، بلکې په مجلس کې د حاضرینو صحابه د مختلفو حرکاتو د سکناتو په بنا باندې دا خبره ظاهرېده، حضرت عمر ته ظاهره شوه چې دا هیڅ څوک نه پیژني. ما درته یو روایت پیش کړو چې په یو روایت کې داسې راځي چې فنظر القوم بعضهم الى بعض فقالوا ما نعرف هذا حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه. مولانا گنگوہی رحمه الله فرمایي چې مراد الصاق حقیقی نه ده، بلکې نهایت قرب مراد ده، او په نهایت قرب کې فائدہ خ اوریدل دي. الکوكب الدری ابواب الایمان. مولا علی قاری رحمه الله فرمایي چې په دواړو زنګنونو باندې کې ناستل اقرب الى التواضع والادب وي، لکه څرنګه چې په یو بل روایت کې راځي چې کما یجلس احدنا فی الصلاه، همدارنګه په دې کې انتهایی درجه توجه وي. همدارنګه دا هیئت د سائل په شدت الاحتیاج باندې دلالت کوي. او حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي چې په دې هیئت باندې کې ناستلو کې مقصد اخفاء الحال و. نو په دې هیئت باندې د کې ناستلو د پاره څلور فواید ما درته ذکر کړو. یو د ښه اورېدلو د پاره، دویم دا هیئت اقرب الى التواضع والادب ده، او دریم پدې کې انتهایی درجه توجه ده، او څلورم دا هیئت د سائل په شدت الاحتیاج باندې دلالت کوي. او اخر کې می حافظ ابن حجر رحمه الله قول درته ذکر کړو. حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي چې په دې هیئت باندې پکې ناستلو کې مقصد اخفاء الحال و، د خپل حال پټول مقصود و. ووضع کفیه علی فخذیه، په دې کې خود د کفیه ضمیر حضرت جبریل علیه السلام تراجع ده، او د فخذیه په ضمیر کې دو احتمال دي. اول احتمال امام نووي رحمه الله ذکر کړی ده. امام نووي رحمه الله فرمایي چې راجح دا ده چې دا ضمیر رجل تراجیش، یعنی خپل ورغوی په خپل زنګنونو باندې کې خودلو، او دا هیئت اقرب الى التواضع ده. او دویم امام بغوی رحمه الله فرمایي چې د فخذیه ضمیر رسول الله صلی الله علیه وسلم تراجع ده، یعنی سائل جبریل علیه السلام خپل ورغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زنګنونو باندې کې خودلو. د دې دویم احتمال چې جبریل علیه السلام یعنی د سائل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زنګنونو باندې لاسونه یې خېدي، د دې تایید د عبد الله ابن عباس او د ابو عامر اشعری رضی الله عنهما د روایت نکیږي،
د دې دواړو په روایت کې داسې راځي چې وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. نو دا احتمال راجح دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زنګنونو باندې لاسونه ایښي دي، لیکن په دې باندې اعتراض واردېږي چې دا هیئت خو د ادب نه مخالف دی. نو علامه شبیر احمد العثماني رحمه الله جواب کوي چې دلته د حضرت جبريل علیه السلام مقصد ابهام او اخفاء د حال و. په اول کې په خپل زنګنونو لاسونه کې خودل، لکه په یو روایت کې چې راځي چې کما یجلس احدنا فی الصلاة، او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زنګنونو باندې لاسونه کې خودل، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلی الله علیه وسلم. نو په اول کې د تهذیب او د وقار مظاهره ده چې خپل لاسونه په خپل زنګنونو باندې ږدي، او بیا داسې صورت اختیاروي چې د هغې نه بدویواله را معلومیږي. همدارنګه کله اهل مجلس باندې سلام اچي، لکه څرنګه چې د ابو فروه په روایت کې راځي چې دا د مهذب خلکو شعار دی، او کله د بانډچیانو په شان د خلکو په اوږو باندې اوړي، لکه څرنګه چې د سلیمان التیمی په روایت کې راځي. همدارنګه کله پوښتنې کوي چې د لاواقفیت دلیل دی، او کله د جواب توثیق کوي چې عالمانه انداز دی. نو اصل مقصود تعمیه او اخفاء وا، حتی چې په اول کې نبی علیه السلام ونه پیژندلو، لکه د ابو عامر رضی الله عنه په روایت کې چې راځي چې والذي نفس محمد بيده ما جاءني قط الا وانا اعرفه الا ان تكون هذه المره. فتح الباری جل اول صفحه 40. جبريل علیه السلام سلام ولی وانه چولو؟ د دې پسې ډایرکټ دا الفاظ دي چې وقال یا محمد اخبرني عن الاسلام. نو سلام ولی وانه چولو؟ دلته اعتراض راځي چې جبريل علیه السلام د سلام ذکر دلته نه دی شوی په دې حدیث کې، او سلام نه اچول خو د اسلامی آدابو نه مخالفت ده. نو یو جواب بعض علماء دا ورکړی دی چې کېدای شي چې جبريل علیه السلام د ابهام او د اخفاء د حال د پاره سلام نوی اچولی. دویم جواب بعض علماء دا ورکړی دی چې جبريل علیه السلام سلام د دې وجه نه وانه چولو چې خلک پوښ چې د سلام اچولو واجب نه دي، لیکن دا دواړه جوابونه ضعیف دي، ځکه چې په نورو روایاتو کې راځي چې جبريل علیه السلام سلام اچولو، لکه څرنګه چې د نسائی په روایت کې راځي چې حتی سلم فی طرف البساط فقال السلام علیک یا محمد فرد علیه السلام. سنن نسائی کتاب الایمان و شرائعه باب صفت الایمان والاسلام جلد 2 صفحه 215. همدارنګه د ابي داود پر روایت کې راځي چې حتی سلم من طرف السمات فقال السلام عليك يا محمد قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. سنن ابي داود کتاب السنه باب في القدر رقم 4698. همدارنګه په مسند امام اعظم کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما پر روایت کې راځي چې اذ اقبل شاب جمیل ابیض حسن اللمه طیب الریح علیه ثياب بيض فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورددنا معه. مسند الامام الاعظم صفحه 4 فاتحه کتاب الایمان. همدارنګه د عبد الله ابن مسعود پر روایت کې راځي رضی الله عنه چې جاء جبرائیل الى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة شاب عليه ثياب بيض فقال السلام عليك يا رسول الله. مسند الامام الاعظم صفحه 15. لہذا جبريل علیه السلام سلام اچولې ده. نو بعض راویانو د اختصار لوجه نه ذکر کړي. علامه عینی رحمه الله فرمای و طریق التوفیق ان روایت من قال سلم مقدمه على من سکت. په کوم روایاتو کې چې
د سلمه ذکر راغله دا مقدم دی او راجح دی په هغه روایتو چې د سلام د ذکر نه پکې سکوت راغله ده. نو څلور روایت درته ما ذکر کړو. د ابو داود او د نسائی په روایتو کې السلام علیک یا محمدو لفظ ده، السلام علیک یا محمدو، نو د یا محمدو په کلمه ورته خطاب کړی دی. او د مسند الامام الاعظم په دې کې دوه روایت ما درته ذکر کړو، یو د عبد الله ابن عمر او بل د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهم. په دې کې د السلام علیک یا رسول الله په صيغو باندې پیغمبر علی السلام ته خطاب ده. نو د ابو داود او د نسائی په روایتونو کې د السلام علیک یا محمدو الفاظ دي، او د مسند الامام الاعظم په دواړو روایتونو کې د السلام علیک یا رسول الله الفاظ دي. فلازم التعارض. تاسو ورته جواب ورکړئ چې ممکنه ده چې جبرئیل علیه السلام د دواړه قسمه جملې استعمال کړي وي. په اول کې د عام بندچیانو په شان امکان لري چې السلام علیک یا محمدو ویلی وي، او بیا السلام علیک یا رسول الله ویلی وي. دویم اعتراض دا چې د السلام علیک یا محمدو په طریقه د خطاب په دې طریقه باندې خطاب خو د دې حکم خداوندینه مخالفت دی چې لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا. تاسو ورته جواب وکئ چې امکان لري چې د جبرئیل علیه السلام دا واقعه د دې آیات د نزول نه مخکې وي، لیکن دا جواب نه دی صحیح، ځکه چې مخکې د دې حدیث تاریخ بیان شو چې دا واقعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند په اواخرو کې و. دویم بعض علماء دا جواب کړی دی چې په دې حدیث کې انسانانو ته حکم شوی دی، او جبرئیل علیه السلام سره د دې چې مقربه ملائکه وا خو معلمه مو، نو دا مستثنا و د دې آیات نه. په دې کې دی جبرئیل علیه السلام ته حکم نو. او دریم جواب بعض علماء دا کړی دی چې په آیات کریمه کې عالمی معنا مراده ده، او د جبرئیل علیه السلام وصفی معنا مراده و، د یا محمدو وصفی معنی مراده و. لیکن دا دواړه جوابونه صحیح نه دي، ځکه چې په آیات کریمه کې اگر چې خطاب انسانانو ته دی ملائکو ته نه دی، لیکن په دغه وخت کې جبرئیل علیه السلام د انسان په شکل کې راغلی و، لہذا داسې خطاب د عدم احترام مهم دی. همدارنګه وصفی معنا چې دا متبادره الی الذهن نه ده، لہذا صحیح جواب دا دی چې د جبرئیل علیه السلام مقصد ابهام او اخفا و. د ابهام او د اخفا د پاره په دې طریقه خطاب وکړو.